رابعه بصریه رحمت الله علیها، رابعه بصریه تکه توره تکه تسکاره بم پیو بخسکاره. نن سبا زمونږ خویندې میندې ځان ټیسټه پاس کی رواني، ځان ته ښه وي چې ما ته زما ته ماما لور زما ترور لور ما ته ښیسې اوس څومره ښایسته سوټ اچولی. وایي کومه ښځه د خاوند نه بغیر ځان سجاوي د قیامت پر ورځ به دا په زینهکارو کې به ولاړ وي. موږ ته د دې علم پته نشته، ولې بس کلمه م ویلې ده نور د خدای من شي. بس رابعه بصریه تکه توره غټې غټې شونډې چې ښکاره به م پې وبخي، خو چې کله دنیا نه لاړه او قبر کې واچوله نو څه وایي خپل ته خادمې په خوب کې راله. خادمه ورته وایي اما تا سره الله څه وکړل؟ نو ورته څه وایي بچې ویا فرشتې رالل ما ته وایي من ربکی ستا رب څوک دی؟ من ربکی ستا رب څوک دی؟ نو ما ورته وی دا رابعه ته ځمکې شپږ فوټه بره خدای هیر نه کو، د ځمکې شپږ فوټه لاندې به خپل خدای څنګه هیر کړي؟ ای زما عزیزمن د دې جواب هغه څوک ورکوي چا چې په ځان باندې چا چې ځان الله لپاره قربان کړي. نن موږ خپل ګریوان کې سوچ وکړو الله لپاره ځان قربان کړی دی. موږ اول الله نه پېژنو نو الله لپاره به ځان څنګه قربان کړو؟ موږ اول الله نه پېژنو الله لپاره ځان څنګه قربان کړو؟ ودونو لپاره ته درې میاشتو لپاره تیاری شروع وي، تیاری کوو. پروګرامونو لپاره ته درې میاشتو تیاری وي. بنگله جوړو نو ته کال نه پهله پروګرام جوړو چې دا بنگله به څنګه جوړو. ګاډی اخلم نو ته درې میاشتو نه پهله نه ځان تیاروم چې زه به کم ګاډی اخلم. چې کله ته الله پیغام راشي، کله ته الله خبره راشي نو هر مسلمان خپې تخته سپکوي، هر مسلمان خپې سپکوي او تختی. جمعې موږ له نه راځو، صبر وکړه چې امام جمع ودرې نو راځو به، خو چې امام سلام واړي جمعات خالی وي بیا. دا زمونږ ایمان دی، ځکه خو نن مسلمان تباه دی، ځکه مسلمان نن تباه دی. شیخ سعدي رحمت الله علیه چې کله قبر کې واچولی شو نو شیخ سعدي رحمت الله علیه ته خپل ته خادم په خوب کې رالو نو تپوس یې وکړی شو چې تا سره خدای څه وکړل؟ نو ورته وایي چې ما نه تپوس وکړو من ربک ستا رب څوک دی؟ ستا رب څوک دی؟ نو ما ورته په جواب کې ویل زما رب هغه دی چې چا چې رالېږلی زما لپاره. مونږ به ورکړو داسې جواب؟ نشو ورکولی مونږ داسې جواب، نشو ورکولی زمونږ داسې جواب. مونږ خدای نه پېژنو زما عزیزمن، مونږ خدای باره کې کله تذکره نه ده کړې. تذکره م کړې صرف قائد اعظم بابا باره چې دا جایداد به څنګه جوړو. غریب ته م ګورې نو په دې پیسو کې لګیا دی، امیر ته م ګورې په دې پیسو کې لګیا دی، تور ته ګوره نو تور هم په پیسو کې لګیا دی، سپین ته ګوره نو سپین هم په پیسو کې لګیا دی. خدای ته به څوک لګیا وي؟ عمر رضی الله تعالی عنہ خو پېژنې که نه؟ امیر المؤمنین خلیفه دوم 22 لاک مربعین باندې بادشاهي کړې وه، نیمه دنیا باندې بادشاهي. چې کله دنیا نه لاړو که نه دنیا نه زمونږ به څه جایداد وي؟ مړه 1 کروڑ 2 کروڑ روپو جایداد وي، مړه 10 کروڑ اقتضاد، مړه 10 کروڑ پرې یو 50 کروڑ جایداد که زه زمونږ یو 50 کروڑ روپو جایداد دی. زه عمر رضی الله تعالی عنہ نیمه دنیا باندې بادشاهي کړې ده. چې کله دنیا نه لاړو 10 کاله بعد 10 کاله بعد خپل تزوی په خوب کې رالو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی په خوب کې رالو او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی ته پوښتنه کو بابا الله تاسو لري څه وکړل؟ وی بچي وی الله چې کوم مال سلطنت راکړی وکړ کوم بادشاهي وی تا هغې یوې حساب کتاب وینل پوره شو. 10 کاله بعد د سلطنت یو حساب کتاب وی پوره شو. زه او ته به څه کوو؟ آخر مونږ به خدای ته څه ښایو؟ سینه مو روباسلی ده بس ګرځو لګیا. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام څه وایي؟ ای ابو بکر ما ته ټولو بدله دنیا کې ورکړه، ستا بدله به تعالی الله درکوي، ستا ته احسان بدله به تعالی الله درکوي. چې کله قیامت په ورځ وي نو ابو بکر رضی الله تعالی ته وایي مخکې شه حساب کتاب ورکړه. نو ابو بکر رضی الله تعالی به څه وایي؟ ای الله زما خو
اے زما رسوله د ما خو نیم ژوند نه زیات غیر اسلام کې تیر شوی ته ژوند یوه حصه مې په اسلام کې تیره شوې زه به الله له څه جواب ورکوم اے زما عزیز بندو آغا ابو بکر د جنت اتوانو دروازو نه به ول آواز وي تعالی یا ابا بکر تعالی پدې راشه پدې راشه پدې راشه زه ورته موږ سره شته ناړو روان ژوند کې دنیا کې ژوند داسې تېرو چې زموږ نه بل غټ علامه په دې دنیا کې څوک نشته زموږ نه بل غټ علامه په دې دنیا کې نشته نو ای زما عزیز بندو کم وخته پورې به خپل په منمانۍ ژوند به تېرو کم وخته پورې به خپل ازادۍ باندې به ژوند تېرو اخر کم وخته پورې آیا مرګ به نه راځي آیا مرګ به نه راځي آیا مرګ ته به غاړه نه ورکو آیا دا کمیس به موږ نه به خلک نه وباسي آیا تصور خلکو مخامخ به نه بربنډېږو دا خلک به غسل نه راکوي دا دنیا به پاتې را پاتې وشي د دې ځمکې لاندې تلل دي دې ځمکې کې هر وخت انسان کامیابي کې چې هغې سره الله وي خپل ګریبان کې سوچ وکړو ما سره او تاسو سره الله شته زموږ خویندو میندو سره الله شته زموږ ورونو خویندو سره الله شته نشته الله ورسره دا به څه کوو آخر موږ به آخر چېرته ځو آخر څه به کېږي